लगा कमकला او سمرا حسی د ټولو بدلا د دانا زنین سترګو کې چلو نا لکا دور د لمبو غوند دي چې دې ته د قسمت ظلمونه وایو یا د مینې امتحان. کوم خوشبو چې په هوا کې یوځای شي هغه واپس نشي راوستي. تاسو ما د پاره ناشنا یې خو چې تاسو ټولو خبرې واورم نه داسې ښکاري چې تاسو سره مې ضرور سره رشته ده. نجم صاحب ما ته پته ده چې پتا به څه تېرېږي خو مینه خو نوم هم د قربانۍ دی که نه او زما پوره یقین دی چې ته به ګلرخ ډېره خوشحاله ساتي. ولې ته ما سره مخکې په شان مینه نه کې؟ زه نن هم تا سره هماغومره مینه کوم. کله کله د هغې باره کې سوچ هم کول پکار دي چې کوم موږ سره مینه کوي. تاسو ټیک وایې زه هم ډېره خودغرضه شوې ومه. موږ له د مور مامي جان او د شیزې باجي د ټولو خوشحالۍ ته هم کتل پکار دي. مکلی پیش پوهیږي نه ستا شکل لیدو سره داسې ښکاري لکه چې ګلرخ ستاسو ډېر زیات عزت کړی. څه وشو نجم زویه ګلرخ ټیک خو ده که نه؟ څه وایي هغه؟ ګلدروخ وایي چې هغه زما قابل نه ده. حالانکه قابل خود ته د هغې نه خو زویه هغه داسې ولې وایي؟ تا تې تپوس وکړو چې سهار څوک راغلي وو؟ چاچي جان ما ډېر کوشش وکړو خو دا وخت په دې پوښتنه د هغې حالات نور هم خرابېدی شي. تاسو ته هم پته نشته چې سهار څوک راغلي وو؟ یاره خانه که موږ ته پته وي نو موږ تا نه څه تپوس کوو. په دې پوښتنه د هغې حالات نور هم خرابېږي خو دا وخت د ګلرخ طبیعت بالکل ټیک نه دی. یا الله ته خیر وکړي. دومره په دعاګانو خو هغه روغه شوه. نو ستا څه مشوره ده؟ ډاکټر ته ښودل پکار دي. خو د ګلرخ ډاکټر خو په کراچۍ کې دی. یاره تم عجیبه ښځه ستا په خیال په دا لاهور کې ډو داسې ډاکټر شته نه چې د ګلرخ علاج وکړي؟ یاره دلته کې خو هم ښه ډاکټران شته. او خو ډاکټر خالد د ګلرخ په بیمارۍ ډېر ښه پوهېږي. د هغوی سره خو مشوره کول پکار دي. کم از کم کال خو ورته کولی شو. ها دا خو تا ډېره ښه خبره وکړه. فون به ورته وکړو. یاره دا به خو د هغې حالات لږ وګورئ. راځه راځه. نه ته ودرېږه زه یې ګورم. ښځه ځمه خدای په امان. الله دې خیر وکړي. زما په لور د اول نه ډېر غمونه راغلي. خالده جی مورې تاسو خپله ولې راغی؟ ما ته به مواز کړی و. نه زویه نن زما کمره کې مانه ناسته نه کېږي. زړه مې وایي چې ټول کور کې منډې ووهم. پوهېږم څومره خوشحاله دي. ښه ګوره نن ستا نه کریزې دي. نن به ته کلینیک ته نه ځې. بس داسې وکړه چې یو هفتې دپاره کلینیک بند کا. مورې کښېنئ زما خبره واورئ. تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ما له ډېر مریضان د لرې لرې علاقو نه راځي. پته ده درته؟ نو داسې وکړه چې د کلینیک مخې ته یو غټ بورډ ولګوه چې دا کلینیک به یوې هفتې له بند وي. او هغه ډېر خلک چې د بل ښار نه راځي هغې ته به څنګه پته لګي چې کلینیک بند دی؟ ګوره مریضان به مایوسه شي که نه، هغې سره خو نور خلک هم راځي. نو بیا په خپل ځای یو بل ډاکټر کېنوه څو ورځو دپاره. تاسو غم مه کوئ، زه به تیار شمه.
نور څه الله پاک دې تعالی ژوند او زندگی درکړي په زرګونو خوشحالی دې درکړي ژوند دې اوسې زما لورې څه چل شوی ته جاړې ولې هیڅ نه دي شوي مورې نجم لاړو او لاړو هغه لورې تا ته د دومره سوچونو هیڅ ضرورت نشته په خپل مزغو دومره زور مه اچوه مورې زه لورې بس هیڅ هم نشته هیڅ هم نه ما ووی که نه دا ټولې خبرې د خپلو مزغو نه وباسه بس څوک راغله مورې څه ته فکر مه کوه که نه په دروازه کې څوک دي ته فکر مه کوه ستا پلار لاندې دی وبې ګوري نه تاسو لاړ شئ په خپل وګورئ پلیز لاړ شئ که نه زر وګورئ که نه چې څوک دي لاړ شئ که نه مورې ښه زما لورې سم تاسو ورشئ ته فکر مه کوه سمه السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څه خبره ده؟ زه حیات یم. ماشاءالله اخو ما تخکاری. نه زما نوم حیات دی. زه د ګلرخ ملګری یم. ها یاد می شو. ډېره موده پس تا سره ملاقات شو. ماشاءالله ته خو پیغله شوي. راځه دننه راځه. حکیمه څوک راغلی دی؟ راځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته څنګه یې؟ یاره ته خو چې ما کتلې وې نو ته ډېره وړه وې. جی چېرته وې دا دومره ورځې؟ ما هم دینه دا تپوس کولو. هغه انټي د ګلرخ طبیعت ټیک نه و که نه نه زه بس د هغې تپوس لا رالمه. اوس څنګه د هغه ته بیا راغلې؟ څه پسې راغلې؟ څه ویلو له راغلې راپسې؟ هر څه خو رانه واخیستل ستا پلار. زړه خو مې غواړي تا هم ووژنم او ستا پلار هم ووژنمه. ګلرخ داسې هېڅ هم نشته څنګه چې ته ګڼې. زه تا نه معافي غوښتو له راغلی یم. په ما یقین وکړه. یقین خو مې در باندې کړی و ځکه خو ستا کور ته درغلی وم. ګلرخ راځه ګلرخ. زه به څه جواب ورکوم نجمله؟ راځه څه جواب به ورکوم؟ دا بره بوزه. راځه زما لورې راځه. ضروري ته بره لاړه شه. بره ځه. څه چلو شو زما لورې؟ زما ژوند دې تباه کړو. دا ته څه وې؟ داسې کیسه ده. ما تپوسو کو داسې کیسه ده. کیدای شي تاسو خبر نه یې. ګلرخ چې کله د کور وتښتېده نو هغه زموږ کور ته راله. داسې څه شوي ستا په کور کې زما د لور سره؟ زه تپوس کوم داسې څه شوي ستا په کور کې زما لور سره چې هغه په دې ویلو مجبوره شوه او نجم سره د سترګو لګولو پاتې نه شوه؟ تاسو پلیز کښېنئ. زه تاسو ته هر څه ویمه. کښېنه. راځه. ها ایسری شوې هلته کېده.
ډاکټر صاحب که خفه کېږئ نه یو تپوس درنه وکړم او که ټول خلک په نکریزو کې جړه جوړه اچوي تاسو دا توره ولې خوښه که په دې ځکه چې زما تور رنګ ډېر خوښ دی خو زما مور خو به ویل چې په واده کې خلک توره جوړه نه اچوي راجا نکریزي دي لا واده نه دی واده کې خو به زه سپینې کپړې اچوم سپینې خو سپین خو د کفن رنګ هم وي که نه ګوره راجا چې انسان خپل رب له واپس ځي نو هغه به هم سپینې کپړې اچولي که نه او جی سوچ وکړه کله چې خپل رب سره د ملاقات په وخت انسان سپین رنګ واچي نو د هغې نه زیات پاک رنګ بل کم کیدی شي وا جی وا دا خو ما ډو سوچ نه و کړی ډاکټر صاحب زه به هم په خپل واده کې سپینه جوړه اچوم کله کې ته واده رانی رضا شوه که نه یاره ډاکټر صاحب دا هم رانه څه تپوس وکړو ما له شرم راځي د دې په ویلو کې بس که زما لورې بس او د هغې نه پس ما د پلار شکل هم ونه لیدو او نه یې لیدل غواړم خو انکل ګلرخ هماغسې پاک او پاکیزه ده څنګه چې مخکې وه بس د هغې دغه غلطفهمي زه ختمول غواړم د ګلرخ یادونه دومره تراخه او هغې له دومره زور ورکو چې هغې خپل وروستی ژوند هېر کو ډاکټر خالد ډېر زیات په خوارۍ د هغې علاج وکړو د هغې تېر شوی ژوند یې هغې ته یاد کو خو هغه یو ځل بیا د دې تکلیف ښکار شوه زه یریږم هغه بیا دوباره خپل یاداشت هیر نه کړي تاله د هغې مخې ته راتګ نو پکار خو انکل زه ډېر غټ تکلیف کې وم زه د ګلرخ په خپو پرېوځم د هغې نه معافي غواړم ډاکټر خالد د ګلرخ د علاج دوران کې زما کور ته راغلی و څه
ډاکټر خالد تا سره ملاو شوی؟ جی او ما هغه ته هر څه وویل. خالد ته زما د لور باره کې تا څه ویلي څه نه دي ویلي هغې سره زما غرض نشته. زه خپل کور ته ځه، پته نشته زما په ژوند کې نور څونه غمونه را روان دي، خدای خبر. زه ته ضروري د دې زینا ته خپل کور ته ځه. ډېر ښکلی ښکارې ته، خو دا پتندې دي 12 ولې بجاو دي؟ نن ستا نکریزې دي، تله خوشحالي پکار ده. تا خو ښې ټوکې وکړې زما سره. په داسې خبرو باندې ته بالکل ناکام عاشق ښکارې. ناکام عاشق خو یم زه. په مینه کې قرباني ورکولو والا ناکامه نه وي. زکیه لږه دیخوا راشه. زه راځم. جی ډېر ناوخته شو، رسم شروع کول پکار دي. او شیزي څه شوه؟ هغه هغلته ده، هغه راوله. شیزي راشه. راځئ رسم شروع کوو. حکیمه حیات لاړه، زه ښه وشو. ګلرخ له ما دوايي ورکړه او وده شوه.
زه موارم زما د لور ژوند بلې چانا ما برباد کړو ما زه ظالم یم کاش که زه پهله په اوښ کې راغلی وې ما د هغې واده د هغې په خوښه کړی وې هغې کور خو به نه پرېښودو که نه کور خو به یې نه پرېښودو ماته ووایه څه شوي دي زما لور سره ووایه ماته کرامت علي ووایه څه شوي دي زما لور سره زما لوره څنګه درته ووایم حکیمه څه شوي دي زما لور سره څه شوي دي د ګلرخ سره जी हकीम साहब वाई सर خپل ماضي هېر کا څه چې وشو بس وشو څه خبره دې وشوه خالد سره په ټوله خبره مې پوه کو آغا پرېږده خوب دی پرېږده ټول مېلمانه لاړل د ټول پروګرام بیړۍ چپه شوه وایي چې خالد د هغې علاج کړی دی نو څه د ټول ژوند ټیکې یې اخیستې ده د ده څه خپل ژوند نشته پته لري چې څنګه بې شرمه خلک هغې له لږ شرم هم نه ورتلو اینډ د نکریزو په موقع کې ټلیفون وکړو مورې هغوی ته څه پته وه چې نن د نکریزو پروګرام دی چې پته هم ورته نه وه نو دومره عقل خو وي په انسان کې چې د هغوی د جینۍ طبیعت خراب دی نو بل ډاکټر له دې لاړ شي د لاهور ټول سایکیټرسټ مړه شو څه چې کله د یو مریض طبیعت خراب شي نو خپل ډاکټر ته فون کوي دا خو راته ووایه بچې چې څه چل پې شوی دی څه د خطرې خبره خو نشته که نه مور یقینا چې همداسې خبره به وي ګینې حکیم صاحب به کله هم داسې کال ماته نو کړی خالده تا به دې پوښتنه کړې وه کېدای شي څه ضروري خبره وه تفصیل سره د خبرو موقع کله میلاو شوه هغې صرف دومره وویل چې په ګلرخ باندې د ډیپریشن دوره راغلی د هغې ځان په کمره کې بند کړی دی الله دې رحم وکړي پته نه لګي چې د دې نصیب کې څه لیکلي دي پته نشته چې حاکم صاحب او د هغه ښځه د څه انتظار کوي زه خو یم چې هغه نجم سره واده وکړي او ځان دې ترېنه بېغمه کړي د واده نه پس به هغه پخپله روغه جوړه شي نه ټیک کېږي هغه ګورې به د واده نه پس به هم دې نه پرېږدي
واورا تا وی ته ویلې دي چې چېرته بل ډاکټر سره رابطه وکړي؟ نه او زه سهار به په لومبي فلایټ کې لاهور ته ځم. ما ډاکټر اسد ته او حسین ته وویل هغوی ټیکټ پسې تللی دي. ته خپل هوش کې وې 2 ورځې پس تا واده دی او ته لاور تلو خبرې کې ما ته وویل کنه چې زه به زر واپس راشم. د واده نه مخکې به واپس راشم. یاره زویا د واده نه مخکې څونه رسمونه وي او په دې وړو وړو رسمونو کې ستا موجودګي ډېره ضروري ده. نو مورې دا نور رسمونه بیا هم کېدی شي. د ګلروغ زندګي قیمتي ده. الله دې وکړي چې هغه سپېره جینۍ مړه شي. شیزي چې څه دې په خولې راځي بس هغه وی. تاسو ګورئ نه چې ستا دا زوی سوی د لاهور تلو خبرې کوي او په دې کور کې د ده واده دی. واوره ته ورله ولې بل ډاکټر څخه خبره نه کوې چې خپل ځان دې خلاص کړي؟ تا ته د تلو څه ضرورت دی هلته؟ ضرورت شته. تا ته پته ده چې د ګلروغ علاج زه کوم او تا ته دا هم پته ده چې د هغې کیس څومره خطرناک دی. ډېر په احتیاط پرې ټریټ کول پکاري. ستا هلته 2 ورځې څه 2 هفتې هم لګېدی شي. موږ به دلته څه کوو؟ او دا نفسیاتي مریضان دومره زر نه ټیکېږي چې سهار له دوايي ورکړه ماښام ټیک ټاک شي. نو د واده نیټه وروستو کېدی هم شي. ما ته خو داسې ښکاري لکه چې دا خوشحالي زه په خپل ژوند اړو لیدی نه شم. زکیه مورې اسد و حسین بهر زما انتظار کوي. مورې ما داسې څه وویل چې تاسو دومره ډېر ژاړئ؟ واده څه ګوډا ګوډۍ لوبې نه دي چې کله دې زړه وي نو وکړې. ټولې تیاریانې شوي دي او ته وایې چې نیټه بدله کړې. واده د انسان د ژوند نه ډېر قیمتي نه دی. د ټول انسانیت ټیکه تا او خالد خو نه ده اوچته کړې که نه؟ او زوبي زه وینم چې ته ترور بیبي سره ډېره زیاته بدتمیزي کوي. ما کله داسې بدتمیزي کړې ده؟ دا وګوره که نه چې کومې لهجې کې ما سره خبرې کوي. او یو خبره واوره چې ته ضدي نو زه ستا نه زیاته ضدي یم. واده به په خپل وخت کېږي. بس که شیزي ډېر وشو چپ شه. ډېره غلی شوم اوس به څوک هم غلی نه پاتې کېږي. په دې کور کې د چا هم لږ اهمیت نشته او نه عزت. که عزت دی نو صرف د هغه پاگل حکیم او د هغه د لیونۍ لور دی. سنډا ته سرندې غږولو هیڅ فایده نشته. تا له مې د سهار ټیکټ واغستو. ډېره زیاته مننه. عجیبه ده یار چې کله نه امریکې نه راغلی څه ډېر سړیتوب او ادب کې خبرې کوي. دا هر څه د عشق کېدو نه پسو شو. عشق چې څه ته وایي خلک ما چې وکتو نو غټ مصیبت دی. حلاوه ښکاري درد نن څه ډېر زیات دی. یاره چې عشق وي نو درد خو پکې وي. ډاکټر اسد ستا څه خیال دی ګلروغ ته دوباره د ډپریشن دوره په څه وجه راغه؟ په دې باندې خو زم پوه نه شوم ځکه چې هغه دلته راغلی وه نو ډېره زیاته خوشحاله وه. یار خوشحاله خو به وکه نه دا صیب چې موجود و. خدا صیب اوس د هغې په یادونو کې هغه شان نه دی. خو خوشحاله خو واغه چرته نجم نه نه ما حکیم صاحب سره خبرې وکړې. هغې ما ته وویل چې نجم خپل فرض په ښه طریقه ادا کوي. خو څه خبره خو ده ګوره خالده تا ته ښه پته ده چې د هغې په یادونو کې هغه تراخه یادونه هم موجود دي او هغه په څه وخت کې کله هم راتلی شي. د دې مطلب دی چې کله پورې د هغې واقعي متعلق هغه تراخه یادونه هم ختم کړي نه وي نو د دورو خطره به وي
بالکل. او خالده ته به دا تراخه یادونه د هغې د ژوند نه همیشه د پاره وباسي. बस का कना त्रोरे बस का कना شریزی کنه تمنی و کنه دا تور جادو دی. تور جادو؟ او کنه که دا تور جادو نه وي نو زوبي به تر اوسه پورې پاتې شوې وه. تروره تا ته پته ده زما هم اوس لږ لږ یقین راغلو چې دغه حکیم او دغه ښځه دواړه څه جادو مادو کوي. ولې ګلرخ سپېره څه کمه ده څه. ما هغه پخپله د شپې ونو ته په خطو باندې لیدلې ده. یاره په هغه شاته چمن کې په زړه ونه. ویله هغه ونه هغه خو د پیریانو ډکه ده. بابا یو پیر ته ویلي وو پیرې دغه ونه کې بند کړی و. او نو ما پخپله په خپلو سترګو باندې ولیده. او ګلرخ په خطو باندې به هغه پیرې نه خفه کېږي. بیا خو پیر صاحب راغوښتل غواړي. تا کتلې نه دي څه هغه څنګه زوبي اوس د ګلرخ په شانتې د لیونو حرکتونه کوي. او هر وخت صفای کوي او یا برچهانې کې پخلی کوي. په چمن کې یوازې ناسته خدای خبر شه څه خبرې کوي. ته خو جاړه مه کوه. الله مالک دی. وایي ترورې مه جاړه. سهار به تاسو د وخته پاسئ. ما ستاسو کپڑے پیک کړي دي. ما ویل تاسو سره به ټایم نه وي. زوبي ستا څه خیال دی؟ څه چې څه کومه ټیک کومه. تاسو چېرته غلطه کړې ده؟ داسې خبره نه ده. ما ستا زړه مات کړی دی. که زما زړه نه وی مات شوی نو زه به هم هغه مخکینی زوبي ومه. او ګلرخ خو ډېر کوشش وکړو چې زه د هغې په مخ کې ستاسو زړه وګټم خو زه ناکامه شوم. چا ګټلو خبره نه ده. پوهېږم زړه ګټلی کېږي نه بس راشي په چا باندې. زما فلحال خو دې په ژوند کې ډېر مشکلات دي. ته دا ووایه څه به خورې او غوښه به پخه کړو. زه اوس زما مدد به نه کې؟ نه ږده مې خو نه. دا خو به زما په مخامخ کې دومره سوچونه چې کې نو نوې پاکستان به جوړ کې. موږ نه خدا زوړ نه سنبھالېږي. ملک چې د لیونو لاس ته راشي نو څه به کېږي؟ واه جي ډېرې نخرې کې نن ته. دا چېرته د زوبي سره د واده د خوشحالۍ وجه خو نه ده. په زوبي کې ماته ستا سوری ښکاري. خو په نجم کې چېرته هم ډاکټر خالد نه ښکاري. نو بیا ورسره واده ولې کې؟ ستا ځورولو دپاره. څه وشو ووایه موږ ته. زما لورې څه خوب دې ولیدو؟ یارېږه مه لورې ته د خپل مور او پلار سره یې. ته ولې جاړې ګلرخ څه خو راته ووایه که نه. نه زما لورې نه. ستا هر ارمان به موږ پوره کوو.
ته چې څنګه غواړې هغسې به کېږي. بس ډېر ناوخته شو بابا، ډېر ناوخته شو. زما لوري هیڅ نه دي ناوخته شوي، هیڅ نه دي ناوخته شوي. نجم خو نن هم واده له تیار دی. بیا پکې پاتې څه دي لورې؟ چوپ شه، بس زما لوري.